خدای دې هغه مسلمانانو په حالم رحم وکړي چې حکومت دومره خبره وکړه حفاظتي تدابیر وکړي چې ماسک استعمالوي د 500 روپو نه 400 ته ورسي خلک شټاک جوړوي جمع کوي وې دا بیماری خدای مکه زیاتی او موږ به بیا راوباسو او خلکو ته به ضرورت هر چا سره به د مرګ ویری ځکه خطرناک وایرس ده نو دا به بیا موږ په 800 روپۍ باندې خرڅو او یو مسله درته وکم په دې منځ کې بیا درته دا خبره کوم باب الاحتکار احادیثو کې موږ طالبانو ته وایي د فقه کتابونو کې وایي احتکار دې ته وایي چې په یو کلی باندې په یو وطن باندې په یو صوبه باندې په یو شهر باندې لږ قاطی راشي وړه شار شي چینی شار شي ګرانه شي نو دا لوی ډیلران راولګي چینی پټه ذخیره کوي غنم وړه ذخیره کوي وای چې لا ګران شي بیا به زره وباسم اوس توړه په 800 ده چې 2-3 ته ورسره زبیر وباسم ما د نبی پاک حدیث کتلې ده رسول الله مبارک فرمای چې کم مسلمان د ضرورت په وخت کې د انسانانو ضرورت یا د څارویو ضرورت سټاکي او ذخیره کوي او خلکو ته ضرورت نه راوباسي د ګرانۍ لپاره وای الله پاک په د باندې او د په اولاد لا علاج مرض مسلط لا علاج مرضونه بالله لا علاج صحیح کینسر وبای بیماری پور باندې راځي دا چې دا کم مسلمانان د کرونا وایرس واوریدل او دا سيزونه شاکړل ذخیره کړل د 500 روپو نه 500 ته رسایي وې دې اوډار شي چې په دوی او د دې په خاندان باندې لا علاج مرض بالله راوړي خلک کوشش کوي چې ماته الله وسره کړه را یو لزر ماسک بوالم او په غریبانو به تقسیم کم شل زر بوالم او په غریبانو به تقسیم کما چې زور سره په سختۍ کې تعاون وکما الله به مام دې وایرس نو ساتي او مسلمانان به ساتي او تاسو را لګي دا شتا کوي اول دې ته ګورئ شي دا بیماری څنګه پیدا کی یو ډاکټران دي وی خبرې چې دا پیله پیدا شو د خاپیره غوخه خوړلې وي سوپې خوړلې د پیشو سوپې خوړلې او د بیزوګانو سوپ اخو مردار خلق دي کافران هغه د حلال او حرام تمیز نه کوي پاک او ناپاک نه پیژني فطرت خراب طبیعت خلاف شریعت پیژني نه هر کندو مردار شي خوري یاغه نه پیدا شو لیکن په حقیقت کې د دې خبره دادا رسول الله مبارک وای کله چې په یو قوم کې بے حیايي راغلا فحاشي راغلا اوریانی راغلا زنا عام شو لواطت عام شو گاډا عام شو جواری عام شو قتل و غارت عام شو کرپشن عام شو ظلم په مظلوم باندې عام شو ناانصافي عام شو خلق مصنوعي قلت او قیمتي راوستا وې دغه بیماریانه به الله راوي او تاسو ګورئ چې د چینه بچوای اخو اسی غیر مسلم دهریان دي د مسلمانانو په ملکونو کې بیا حیاي کوم حتی ورسیدا فحاشي کم حتی ورسیدا عریانی کم حتی ورسیدا کل عام خزه په لوی لشتجونو باندې بربنده غړيږي بربند تصویرونه د مسلمانانو په ملکونو کې نبی عليه السلام وای چې کله دی قوم نه حیا لاړه شرم دې نه لاړه بیا حیاي راغلا بے شرمی راغلا اوریانی راغلا فحاشی راغلا زنا او د زنا ماحول او کل عام گناهونه او جرائم کېدل وی په داسې قومونو به 15 عذابونه راځي باغه 15 کې یو عذاب وبایي بیماری ده وبایي داسې بیماری به راځي چې د وخت ډاکټران به په علاج باندې بیان کوي ټول دنیا یې ورخطا کړې ده کرونا وایرس مترقی ملکونه چې ځان ته سوای د خدای دعوی کړي هغه یې ورخطا کړي د دې بیماری او د دې وایرس په علاج دوی نن وایي چې موږ د دې علاج باندې نه پوهیږو زمونږ نبی پاک 15 کاله مخکې ویلي چې کله قوم نه حیا لاړه شي بې حیایي راشي بې حیایي عام شي راس 15 عذابونه به راځي یو په هغې کې لا علاج وبایي مرض ده چې د وخت ډاکټران به د هغې په علاج باندې نه پوهي دا ورونه بې حیایي ده او د دې علاج سره علاج زه درته ښایم علماو درته ویلي دي زه درته خپل طرف نه دا علاج ښایم 15 قسمه د دې علاج د ټولو نه اول توبه ده توبه څه ته وایي پخوا دې چې څه کړي دي په هغې وجاړه فی الحال د خپل عمل اصلاح ځان ټیکه په شریعت او پر روان وخت کې د ګناه نه ځان سات دا توبه
په تیر الله ته وجاړه، فی الحال د عمل اصلاح وکړه، پر روان وخت کې د ګناه نه ځان وساته. دا یو علاج. دویم استغفار. استغفر الله، الله زما ګناه وبخښه. د الله نه د خپلو ګناه معافي وغواړئ. مشران وغواړئ، کشران وغواړئ، نارینه وغواړئ، زنانه وغواړئ. ارباب اقتدار په چینیز کې دا بیماری راغله، هغه ځای نه خوره شوه. هغه دهریات چې په مسلمانانو ناترسه ظلمونه او تشدد کو، چې کله ورته پته ولګېده چې دا خو د دې مسلمانانو هزارو نه جوماتونو ته راغلل او د مسلمانانو سره په صف کې اسې ودرېدل، وایي دا د نجات او د خلاصي ځای دی. هلته په زرګونو چینیز مسلمانېږي کلمه وایي یو اسلام ده چې مسلمان بچ کوي د کرونا وایرس نه. وایي موږ خو تباه و برباد شو. هغوی صرف د دې لپاره اوس اسلام راوړي چې د وایرس نه موږ بچو. ما او تا ته الله ډېر قیمتي دین اسلام تیار را کړی ده. الله به تا او ما او جمله مسلمانان د دې نه ساتي، خو یو توبه ده. دویم استغفر الله، معنا دا ده خدای ډېر ګناهونه مې کړي، ته زما ګناهونه راوبخه. زما لوی ګناهونه، واړه ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، اجتماعي ګناهونه، انفرادي، ما ته معلوم دي او که نه دي تا ته معلوم دي. الله ټول ګناهونه ما ته وبخه. استغفر الله د ورځې کم سے کم 1111 مرتبه استغفر الله، استغفر الله. نارینه او زنانه دا وظیفه شروع کړئ، انشاءالله الله بم ساتي. دویم قرآن پاک یو آیت. درېمه دعا ده. اول توبه ده، دویم استغفار ده، درېمه دعا سره د جړانه. د شپې الله تعالی پاسې جړه، الله موږ ډېر کمزور یو، موږ ډېر ضعیفان یو، موږ ډېر ناتوان یو، موږ شرمنده یو، خجالت یو، مجرم یو، ګناهګار یو. الله موږ بغاوت کړی، موږ نافرمانی کړې ده، موږ ګناه او خطا کړې ده. ستا دربار ته راغلي او تا نه معافي غواړو، الله موږ وبخه. اول توبه ده، دویم استغفار ده، دریم دعا ده، څلورم قرآن کې یو آیت ده. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، الله امدا یو ته په دنیا او ما فیها کې. سبحانك، د هر قسم عیب او مرض نه پاکه. انی کنت من الظالمین، الله ما په ځان ظلم کړي، ګناهونه مې کړي دي. د ورځې 1111 مرتبه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. مخکې وروستو 11 مرتبه درود شریف وای. دا څلور او پنځم 1111 مرتبه استغفر الله ده. وړاندې وروستو 11 درود شریف ده. او شپږم نمبر دی الله تعالی څلور نمونه دي، ا د دې وبایي مرضونو علاج ده. دا تاسو وایي الله بم ساتي. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سلام. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سلام. دا پنځه نمونه دي. یو ځل دی ویل پنځه، بیا دی ویل لس، بیا دی ویل پنځلس. دا په کورونو کې دا وظیفې شروع کړئ. الله تعالی به تاسو یوازې کرونا وایرس نه وړاندې چې کله هغه ډینګي مسله راغله، موږ فیسبوک باندې دا وظیفې ورکړې، علماو وظیفې ورکړې، مسلمانانو شروع کړې. وایرس ختم، بیماری ختمه. الله زموږ ستاسو حفاظت وکړه. اوس د کرونا وایرس نه ویریږه مه. ایمان در سره ده، عقیده در سره ده، اسلام در سره ده، الله در سره ده، قرآن در سره ده، د رسول الله حدیث در سره دي، وظیفې در سره دي، د الله نومونه در سره دي. ګورئ ویره مه کوئ، یو ذره پروا مه کوئ، دا وظیفې جاري ساتئ. 5 وخته اودسونه کوئ، منځونه په خپل ټایم باندې کوئ. او